بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو، دی وخت زه سیول ډیفنس انچارج عبدالقدور خان وزیر سره ناست یم خپل افیس کې څو معلومات په دې نه الو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مننه تاسو راغلی. دا تاسو ډېر ټیم چې کوم دی تاسو ډېر قیمتي ټیم دی دا مونږ ته راکړو. مننه ډېره مهرباني. انچارج صاحب، موږ ته د کرونا حوالې سره لږ څه خپل تجاوزات راکړي، خپل معلومات راکړي. کرونا حوالې سره هم د سیول ډیفنس ډپارټمنټ چې کوم دی په ټوله خیبر پختونخوا کې او ټول کې پاکستان کې د کرونا حوالې سره ډېر اهم اقدامات شروع کړي دي. چونکې تاسو ته پته وي د موږ نوی ډایرکټر صاحب چې راغلی دی، ډایرکټر سیول ډیفنس فهد اکرام قاضي صاحب، دغې ډېر زیات کوششونه لګیا کړي دي د سیول ډیفنس د اوچتولو حوالې سره. په دې کې الحمدلله ډایرکټر صاحب او سینیټایزر چې کوم دي ټولو ډپارټمنټ ته خیبر پختونخوا په سطح باندې ټولو ډپارټمنټ ته تقریبا 10,000 لیټر سینیټایزر چې کوم دی هغه ډسټریبیوټ کړل او سره نن سبا الحمدلله ماسکونه چې کوم دی هم ډسټریبیوټ کوي او سره پی چې کوم پروټیکټینګ کلوتھز دي هغه هم ډسټریبیوټ کوي ټولو ډپارټمنټ ته. او الحمدلله سیول ډیفنس چې کوم دی دا ګورنمنټ اداره ده. چونکې د نن کرونا حالې سره د کرونا چې کومه پینډیمک شوې ده، وبایي مرض راغلی دی، د طرف ته د سیول ډیفنس ډایرکټر صاحب چې کوم دی روزانه بنیاد باندې موږ اپډیټ کوي او واتساپ په تھرو باندې موږ ته میسجونه کوي چې تاسو اکټیو شئ. او بل کمپین دا بار کمپین دی چې کمپین تاسو وکړئ د کرونا حالت د کرونا خلاف چې الحمدلله موږ تقریبا د ډور ټو ډور کمپین چې کوم دی ضلع هنګو کې ډور ټو ډور کمپین مو چلولی دی. تقریبا 1,80,000 نه 2,00,000 رسه کسان چې کوم دي دا مو ټول اویر کړي دي. په هغې کې موږ د اقداماتو کې دغه شامل وه چې تاسو د کسان چې کوم دی ګڼې مه جوړوئ، بازار ته غیر ضروري مه راوځئ، په کور کې اوسېږئ، ضروري سامان دپاره یو کس د کور نه راوځئ بیا به واپس ځئ. او چې کله کور ته ځئ هینډ سینیټایزر چې کوم دی دا استعمالوئ یا صابون سره لاسونه وینځئ. دې سره چې کوم دی د وایرس مړ کېږي. موږ خپل حفاظت چې وکړو خو د کور حفاظت به وشي. دې خلاف چې موږ ډایرکټر صاحب چې کوم موږ ته وینا کړې وه هغې موږ ته لږ موږ خپل الحمدلله مخیم چلو لګیا دی. اوس هم شروع دی، مخکې مو هم کړی دی. بل دا جی تاسو ته دې شي معلومات شته د لاک ډاون شروع ده او راشن تاسو څومره خندنونو کې تقسیم کو؟ راشن حوالې سره ډایرکټر سیول ډیفنس موږ ته لیټر کړی و چې تاسو د کم مؤهر حضرات وي، داسې کسان وي چې داسې سره هغه وي پیسې ورسره وي، بیا هغې کسان نه تاسو فنډ کلیکټ کړئ. چونکې تاسو ته پته یې نه وي پته دا موږ چې کوم راشن ډسټریبیوټ کو دا د ګورنمنټ طرف نه څه بجټ نه و، دا د داسې کسانو نه مو داسې هغه کړی و ډونیشن کړی و چې هغه د مو په خپل سیول ډیفنس والنټیر کې هم دي داسې کسان و چې هغه تقریبا 350 فیملیز چې کوم دي خاندانونه چې کوم دي هغه ته مو راشن ورسوو د سیول ډیفنس والنټیر د ذریعې سره. او موږ چې کوم دی ریپورټ ډایرکټر سیول ډیفنس ته هستوو لکه موږ دا الحمدلله د راشن ورکو ډسټریبیوټ کو. او بل حکومت نه او اعلی حکام نه تاسو څه مطالبه ده؟ حکومت نه موجوده حکومت چې کوم دی الحمدلله هر روان دی سیول ډیفنس په حوالې سره کارونه کوي او الحمدلله بجټ هم ورکوي. او د ضلعي انتظامیه نه ځکه چې موږ ضلعي انتظامیه ډایرکټر هغه چې کوم دی ډپټي کمشنر چې کوم دی دا د موږ کنټرولر وي، د ضلع په سطح موږ کنټرولر وي. ډپټي کمشنر صاحب نه موږ دا ګزارش کوو، د نور د صوبایي لیول باندې چې کوم افسران دي دغه نه موږ گزارش کوو. سیول ډیفنس چونکې ګورنمنټ اداره ده، دغه ته چې کوم سامان چې کوم دی دوی ته پرووایډ شي، مثال کې څومره ایمرجنسیز چې کوم سامان په کار دی سیول ډیفنس لپاره هغه دوی ته پرووایډ شي. الحمدلله دوی به احسن طریقې سره د خپل سرګرمۍ چې کوم دی کوي. او عوام ته تاسو کرونا حوالې سره څه میسج ورکول غواړئ؟ عوام ته د کرونا حوالې سره موږ دا میسج ورکول غواړو لکه څرنګه چې د ګورنمنټ سطح باندې کوم احکامات شروع شوي دي د صوبایي ګورنمنټ طرف نه یا وفاقي ګورنمنټ طرف نه چې کوم احکامات شروع شوي دي دغه متعلق دوی ته خاص دغه دی چې په کورونو کې اوسئ، بار زیات مه راوځئ او